المنځ اهل بیتو نه جدا نه دی، اهل بیت المنځه نه جدا نه دي. نه ډېر داسې کسان شته دي معاشرې کې څه کوشش دا کوي څه اهل بیت داسې پیش کړي څه المنځ سیډ ته کړي، عبادت سیډ ته کړي، اهل بیت یوه طرف ته کړي. نه، سوال نه پیدا کېږي څه اهل بیت المنځه نه ته جدا کړي، عبادت نه جدا کړي. عبادت اهل بیتو نه جدا کړي. کوم اهل بیت څه ته عبادت نه جدا کړي، کوم عبادت نه څه ته اهل بیت وباسي، هر دواړه بیا تو مقصد ته نشي رسوی. یاد وساته هغسې عبادت څه هغه کې اهل بیت نشته، څه هلتې اهل بیتو څه مینه نشته، اهل بیتو ولایت نشته. هغه څه تو ټول عمر وکړي، هغه څه تو ټوله زندګۍ وکړي، تو خپل مقصد ته نشي رسوی. و هغسې اهل بیت څه ته صرف ونیسي، عبادت یې ته پرېږدی، عبادت یې تو زندګۍ کې نه وي. یاد وساته هغو اهل بیتو صاحب ته قابل قبول کوشش وکړو انشاءالله. څه پروردګار عالم ما و تاسو ته یو کرامر باندې کړی دی، څه اهل بیتو غوندې عظیمې هستۍ راکړي دي، اهل بیتو کومې لارې باندې لوړ لکه څنګه مولا سید الشهدا کربلا کې دا جمله ډېره مشهوره ده، انی احب الصلاة. مولا به ډېر ویلی چې ما لمانځه سره مینه ده، عبادت سره مو مینه ده. مولا څه اخري مهلت وغوښتلو دې دپاره نه وغوښتلو چې امام خوف و ډار وجې نه مهلت غوښتی وي. امام مهلت همدې دپاره وغوښتو چې یوه شپه عبادت خدای ته زیات وکم، معاشرې ته مسلمانو ته وښیم چې موږ عبادت سره مینه ده، عبادت نه مو جدا نه کېږو. صلوات وسلام محمد و